الرحمن الرحیم. زه یم خیس رحمان او موجود یم صابر فوډ سیکرټس نه تاسو نه مخاطب یم. نن چې تاسو کومه ریسیپي پیش کومه دا د سبز چکني شنه چکني به څنګه جوړوئ. دا د هر شي سره خوړل کېږي. میلمانه راشي بس اټومیټک جلدي ډېره زر دا جوړېږي دا ریسیپي. هغې دپاره چې کوم سیزونه لګي هغه دا ده: 2 ګېډۍ دڼیا، شنه دڼیا، 1 ګېډۍ پودینه، او دا چې 100 عدد شین مرچ، او دا د یو وړوکی غونده کې پیاز، 2 ټماټر او 4-5 دانې چې دي دا اوږه، او 2 چمچې سرکه. د دې دپاره اولنی شروع دی دا جوسر دی د خیره. دا به راوالې جګ به پې ورکېږدي، معمولي اوبه به ور واچئ ځکه چې دا داسې وچه نه تاویږي. چې وچه ته کښې نو دا نه تاویږي. دا به ور واچئ. دا به سټارټ کړي. د شور دپاره معذرت ځکه چې شور ډېر زیات کوي. دې ته به ور واچئ اول دڼیا. دا دڼیا لږه سخت دی، دا نه والي کېږي. دا به ورته ور واچئ. په دې باندې 1 منټ لګي. 1 منټه پورې به دا ښه صحیح په جوسر کې وي، دا کې صحیح میده شي. دا وشه په دې باندې څه 1 منټ ولګېده. دا به دومره کې بس دا تیاره شوه. د دې نه پس اوبه به ور واچئ. اوبه دې ور واچولې. دا اوږه ده. پودینه به ور واچئ، مرچکې، دا دې ور واچو. دا 2 دانې ټماټر واړه واړه دا به ور واچئ. 1 دانه پیاز به هم ور واچئ. اوږه شوه، اوږه به هم ور واچئ. او دا 2 چمچې سرکه، سپینه سرکه، دا به هم ور واچئ. مالګه ستاسو په خپل ټیسټ په حساب سره. اوله کې چې ور واچئ نو لږه به ور اچوئ. زه دې ته اوس ور اچوم 1 چمچ، 1 او 1 نیمه. دا دې ور واچوله. دا بیا ان کې د دې باندې 1 منټ لګي. نام دا میده شو. هغې څومره تاسو ډېر ووښئ هغومره دې ذایقه ډېره راځي. دا به ور واچئ. دا دې ماسته هم راوړي. ماسته چې دي دا د کلاو کم ماسته ور واچئ. دا بیا د 2 سیکنډو دپاره ځکه دا ډېر دا کړو دا بیا خرابېږي. معمولي ګورئ اوس. بسم الله. بس دا ماسته م وویل شو. دا چکني دا تیاره شو. دا د سیخانو سره خلک خوري، د چاولو سره، د هر څیز سره دا استعمالیږي او ډېره زبردسته ذایقه یې ده. که تاسو زمونږ دا وړه غونده کې ریسیپي خوښه شوې وي، زمونږ دا کوم قدم چې مونږ اخیستی دی دا تاسو خوښه شوي نو زمونږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ. الله